هغه چې وفات شو د هغه نه پس بس دا واړه دي، کله یو ځای کله بل ځای. هغه مغابه ته پیدا ماشومه بهر ته وباسه دا خو زموږ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د یتیم او سر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی او درګې بیزوخر کتاب بیزوخر کې د عثمان غنی رور کور ته کم چې د نن شپږ میاشتې وړاندې په حق رسېدلې دی. د کور چې څه وخت انټري کې دا وی چې دلته کې هم لستړي بچیان دي، کونډه خور د ژوند ډېر د سختو سره دی. نو دا کور د دې ځای نه وړاندې څه فاصله کې دوی اوسېدل، ژوند یې کو. کله چې مونږ ریکارډینګ لراله هم کتل نو په هغې ځګي باندې نه خو کور او نه پې زمونږ دا خور وه، نه هغه بچیانو. مونږ هغه بچیان څه شول؟ د عثمان غني هغه ډستړي بچي وی هغوی خو په چچ کې کډه اغستې ده، کله یو ځای کله بل ځای، ځکه چې کله د پلار سوری په سر نه وي نو بیا د بچي د چت هم پته نه لګي او د کور هم درک نه لګي چې سهار به یې کوم ځای وي او ماښام به یې کوم ځای وي. عثمان غني رور خو په حق رسېدلی دی د نن شپږ اووه میاشتې وړاندې. زموږ سره هغه خور ناسته ده، هغه بچیان ناست دي. عثمان غني رور یو ورور په سترګو ړوند دی، د هغه هم بچیان دي ورسره، ټبر دی ورسره. سپین ږیری پلار یې بهر ناست و، دغلته کې وږی سپینوله مې بابا ځمکه خپله ده، دا زمینداري خپله ده لکېږي کوم چې زموږ د دې خورې څخر دی د عثمان پلار. وی بچی دا هم صرف ځان له په ټیکه باندې نیولې دي، سپینه وې پردي وږي دي، وې سپینه وې څوک وې خېټه را پورې د نوسیان را سره دي، تور سري را سره ده، کونډه را سره په کور کې ده، هر څه چې وي کو خو یې وجود اجازت نه راکوي. هغه پردو وږو کې لګیا او د هغې نه هغه یې سپینوله وي چې دې کې به مونږ ته څه دانې میلاو شي. کله چې د اوږو سره سم رسېدلي بچیان، د سیالو بچیان د ژوند بازي بایلي او یتیمانان بچیان پرېږدي، داسې کونډې خویندې پاتې شي، نو بیا به هغوی خامخا شپه یو ځګې او په سبا په بل ځګې کډه به هم ګرځئ، سختې به هم تېروي، دردونه به هم ډېر زیات تېروي. ولې چې زما او ستا خیرات زکات خو تر مخ لحاظه پاتې شوی دی، او که څه لږې ډېر رانه پاتې کېږي نو په چم ګاونډ کې پې هغه غریب عمرې له لېږو چې د هغه د رزق درک نه لګوي، مونږ ورته وایي لاړ شه عمرې له. نو زمونږ دا ژوند زمونږ دا خیرات زکات الله دې وکړي چې دا په داسې ځایونو کې استعمال شي چې د داسې بچیانو د رزق بندوبست وشي، د ده د نهارې خېټې بندوبست وشي، د ده د شپې بندوبست وشي، د ده د سویټر بندوبست وشي، د ده د سکول بندوبست وشي. او که داسې نه وي نو همیش په همدغه شانته کې خویندې جړېږي، داسې یتیمانان بچیان به جاړي په سرو سترګو. ولې چې دوی ته د دوی هغه حق نه میلاویږي. خور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای درته وایي عثمان غني رور څومره بیماري کړې وه، څومره سختې تېرې کړې وې په ژوند کې. زما خاوند د کینسر بیمار و، د هغه په مرۍ کې غوټه وه. زه دنیا کې څومره ډېر غم دی، زمونږ ډېره غریبي عاجزي وه، زما واړه بچي وو، زمونږ هېڅ وس نه کېدو، حاله به مونږ ګرځېدو، چانته به مو ولګوله. دا ډاکټر صاحب د الله خوشحاله کړي، بس د ده په خبرو اترو باندې زما د خاوند چانده وشوله. هغه پیسې ورله یو بل د یو ځای د بل ځګي نه راولېږلې، خو د هغه بیماري ډېره زیاته وه، زمونږ هېڅ وس نه کېدو د هغه بیمارۍ ته. د هغه بیماري ډېره زیاته وه، زمونږ سره پیسې نه وي، زمونږ په کور کې چې څه کالي وو، څه پیسې وې، څه هر څه چې وو هغه مونږ د هغه دپاره خرڅ کړله، خو د هغه بیماري ډېره زیاته وه چې زمونږ د هغه په بیمارۍ باندې هېڅ وس نه رسېدو. زما دا واړه واړه بچي دي چې اول هغه و، خپله مزدوري به یې ورله کوله، هغه چې وفات شو د هغه نه پس بس دا واړه دي، کله یو ځای کله بل ځای، خو هغې څخر مې جزانان دي. زمونږ مشر لیور مې دی، د هغه خپله کوړمه بچي دي، د هغوی زمونږ سره هم څه وس نه کېږي. زمونږ دا الله سره هم شته دی، نور هم هېڅ نشته دی. ستاسو به دا مهرباني چې زمونږ سره څه لاس امداد وي. دا واړه بچي مې دي، کله د یو کره ودرېږي، کله د بل کوڅې ته ودرېږي، دوی هم واړه وي، خفه کېږي. هر مور و پلار وایي چې زما د دې بچي دي څه مستقبل جوړ شي، چې د دوی څه مستقبل جوړ شي. زه اوس وایم چې دا واړه بچي مې دي، د دوی پلار نشته دی چې د دوی زه د تعلیم خیال وساتم، د دوی زه د
جامه په هزار خیال وساتم، زه د دوی د خېټې د خوراک خیال وساتم. خو زما هېڅ وس نه کېږي، د کور زیم نشته دی. کله راته څوک وایي یو ځګي ته ځئ، کله راته وایي د دې کور نه پاڅئ بل کور ته ځئ. زمینداره نه شو کولی، واړه مې بچي مې واړه دي، د کور کرایانې ګرانې دي. کله په میاشت کې وایي 2000 راکړئ، کله وایي 3000 راکړئ. زما بچي واړه دي، دا لا د مزدورۍ نه دي چې کله د مزدورۍ شو بس خدای پاک دې د دې خلکو سره ډېر ښه وکړي، زموږ سره چې څه لاس امداد کوو. الله دې د دې خلکو سره ښه وکړي، کله ورله جامې راوړي، کله ورله پیسې راوړي، خو د بل په کور د چا هېڅ کار هم نه کېږي. زه اوس دا غواړم چې زما دا واړه بچي دي چې د دوی سره څه لاس امداد تاسو وکړئ، چې دوی له د ماښام دپاره دې کور ته دومره څه راځي چې دوی یو بل ته نه وي محتاجه. چې ماښام چې دوی کله وایي امي موږ له دا شي، کله وایي امي موږ له دا شي، زه ورته یم زه خو بار ته نه شم تللی، نه مزدوري کولی شم، زه تاسو له دا هر څه به څه باندې راوړم. او دا خو واړه دي، دوی نه پوهېږي، دوی خو خپل عادت او خپله خوی غواړي. پلار یې ژوندی و، هر څه به به ډېر تېر، هېواسې پلار نشته، دوی حقه خپل خوی کوي. نو زه ورته هم ژاړم، دوی هم خفه شي ژاړي. زه ورته یم بچي دا وخت خپل خدای تېر کړي، تاسو خپل سکول ته ځئ، خپل سبق وایئ. خو دوی هم واړه دي، خفه کېږي. دا مشر زوی مې دی، د 2 پېرې دا سر خوږ شو. بله ورځ زما سپي ورله په لته باندې دا سر والي، بیا یې پېښور ته ویوړو. ما خو وایي زه بس لاړې دی، مو رانه مړ شو، خو الله پاک خیر کو، ښه دی، اوس شکر دی، ګزاره کوي. د سر هم په دې بیمارۍ کې دا ډاکټر صاحب د الله خوشحاله کړي، لاس امداد یې ورسره وکړو. زما دا بچي الله پاک ښه کو. زه اوس ویم چې پلار یې نشته، خو چې د دوی خپل مستقبل صحیح، چې د دوی له زه ښه تربیت ورکړم، چې دومره صحیح چې دوی زما نه خفه کېږي نه. که چېرته د ورځې 10 یا 15 روپۍ چې زه یم دوی سکول ته لاړ شي چې خوشحاله چې راشي. خو له دې بچیانو سره څه کوي؟ د سکول خو به پردی واغوندي، جامې پایزار به پردي وکړي، د دوی د چای د روټۍ دا چې ماښام څه غواړي، ستاسو د روزګار هم څوک نشته، څه ورسره کوي؟ چا نه یې وله غواړي؟ کوم ځای نه یې وله وړئ؟ بس دوی چې زما ته څه ووایي، زه دوی ته وژاړم. زه ورته یم بچې ستاسو خپل پلار نشته دی، چې نیا او نیکه هم دي، هغوی ځان له عاجزانان دي، چې تاسو اوس دومره څه خپله ګزاره کوئ. که چېرته 10-15 روپۍ هغه ورله زه ورکړم. زه ورته یم زه تاسو اوس نور څه مه غواړئ، دا مشر لیبر مې دی، د هغوی کور والا چې څه پاخه کړي، زه ورته یم دوی له ته لږ راکړئ، دوی له ورکړي. زمونږ خپل هېڅ هم نه وي بچیان چې زه دوی له یا راوالم یا وله پاخه کړم. عثمان غني رور بچیان به اوس د بل کټوۍ سایکۍ خوري، د هغوی نه وله په سوال منت باندې به راغواړي، بیا به دا بچیان هغه خوري. بس بچیان مجبوري ده، نو څه وکړو. زما خو نور داسې څه دغه نشته دی چې زه دوی له څه وکړم یا وله څه راوالم. دا دوی واړه دي، بس د هغوی نه ورله سوال وکړم، ورته یم راکړئ چې دوی هم وخوري. همدې بس زه به نه خورم، خو چې دوی ماړه او دوی خوشحاله او دوی وخوري. خو ډېر کم دی چې مې د خلکو غم ولیدو. خورې دا راته وایه چې عثمان غني رور خو مړ شو، د هغه قرضې در باندې هم پاتې شوې، واړه بچیان یې درته هم پاتې کړل، د هغې کور یې هم راویستی، اوس هم د دې کور نه مو باسي. نو څه کوئ؟ دې ځای نه بیا چېرته ځئ؟ بس د دې ځای نه به بیا چېرته کډه وړو، چا ته به سوال منت کوو. 4 بچو مور چې کونډه شي، د هغې خامخا څه لږې څه غواړي. خو زه دوی ته وایم به بچې تاسو به الله لوی کړي، زه به تاسو ته د خپل وخت تېروم. لقمانه څنګه یې بچو؟ سکول ته ځې؟ څوم کې؟ اول کې. ولې ژاړې بچو؟ ورپسې پلار دې یاد شي بچو؟ سکول ته چې بتلې پیسې به یې درکولې؟ څوک درکوي؟ نه، اوس څه نشته ستاسو کره بچو؟ هېڅ هم نشته.
هغه ترګان تا ګوري دا وخت ډېر مسافر دي د دنیا ګوټ ګوټ نه تا ګوري بچا غوي ته کنه ستاسو کرڅ نشته او ته ځان کړه دا سيزونه نشته چې پلار نه کور کې نو دا سيزونه نه صدر کړ نشته زرا گرمیشت نیزم نی بچے یمایتیم پیابللې ونه پیزار خو دې په پلاستیکو ګنډلې بچو دال چا ګنډلې امور مور دل ګنډ نو دل نه وستا نه ولې نشته سوي پیسې نشته خلکو سره خو ډېرې پیسې کنه بچو تاسو سره ولې نشته نه مور نه چې کله پلان مړ شي بیا خلکو سره پیسې نه نو څوک چاله جامې پیزار نه لې بچو نه لقمان بچی چې دا بخپه باندې کم پیزار پروت دی نو په دریو څلورو رنګونو کې خیوله ګنډلې دی همیش ته پاره زه اکثر د یتیم بچي د خپې نه پیزار وباسم دا مې اولنی ځل نه دی خو زه تاسو ته صرف د دې بچي دا درد د دې کور دا حالات زه تاسو ته د دې په چپل کې زم چې تاسو ته واضح شي زما اوس تا په خپل ډېر قیمتي پیزار وي کوشش کوو یخني راله یاره ښه بوټان پکار دي ښه پیزار پکار دی ښه سویټري پکار دی خو دلته کې دا نشته بچې بوټ هم نه غواړي جوراب هم نه غواړي کم از کم روغ چپل خو حق شته که نه چې پخپو کړي دا یو که تاسو ګورئ دی وله په اودي تار ګنډلی دی دا بره ځګې وله بیا په زیړ تار ګنډلی دی د دې هم داسې حل دی ولې همیش چې زه د یتیم بچي د خپې نه پیزار وباسم نو دا ډېر ګران کار دی ډېر زیات ګران خو دلته کې خو دا بچی د خلکو ته هم ښکاره دی دا کور ورته هم ښکاره دی دا کونډه خور ورته هم ښکاره ده چې ژوند کې څومره سختې دي خو بیا هم مونږ په ځان سترګې پټې کړو مونږ وایو راځئ دا درد دنیا ته ښودل مونږ وایو راځئ د ړندو په معاشره کې به آینې خرڅوو آینه مونږ چې پکې ځان ته ګورو که نه نو مونږ ته خپل ځان ډېر بدرنګه بیا ښکارېږي په هغې کې ځان ته نه شو کتی په داسې آین کې ولې چې زما او ستا ژوند څنګه وي او د یتیم بچي ژوند څنګه وي دا شوکې پوکې پیزار چې کوم تاسو ته ښکاري په دریو رنګونو ګنډلې دقسې د دې ټول کور دا حالات دي دقسې د دې بچي حالات دي داسې زما د دې خور دا زړه هم داسې سیري ویري دی ولې خاوند نشته په کور کې روټۍ نشته جامه نشته پیزار ستاسو د وړاندې دی په خپو خو دی خو ستاسو د وړاندې دی داسې بیا بچیان سکول ته ځي نو زړه یې کېږي چې له 70 روپۍ سکول ته ویسي ملګرو سره چولې وخوري روټۍ وخوري 2:30 بجې باندې د سکول چټي کېږي خو دا بچی که چېرته سړه پراټه یا سړه روټۍ یې ویوړه خوا به وي که نه نهر به کور ته راځي خو بیا به هم دروازه سای کوي چې خدای پاکه کور کې به څه پخ شوي وي او که نه ولې چې پلار نشته سهار چې ځي نو د اوښکو سره د جړاګانو سره او د سلګو سره مور هم پرېږدي او خپله هم په سرو سترګو روان وي همیش زمونږ او ستاسو که وګورئ که نه په دې لاره کوڅه کې چې تاسو له بچیان مخې له درځي نو په هغې کې د یتیم بچي ډېره ښکاره پته لګي هغه به همیش دپاره سکول ته په سرو سترګو روان وي دا ولې روان وي دا داسې نه جاړي چې زه سکول ته نه ځم دا مور ته وایي 10 روپۍ راکړه مور یې 15 روپۍ را او د مور سره نه وي چې کله مور په ژړا شي بیا بچی هم چېرته د مور اوښکو ته خو نه شي کتی که نه په سرو سترګو روان شي خو ما او تا به چېرته تپوس نه یې کړی په لاره کوڅه کې د بچي نه چې بچی ته سکول ته ولې په ژړا روان یې کړی به مې ځکه تاسو چېرې چا تپوس کړی مونږ ته یې په کمنټس کې راولېږئ چې او ما د یو بچي نه تپوس کړی و هغه یتیم و ولې ما اوس تا خپل بچیان شته که نه مونږ کور کې پوره یو په داسې بچي څه کوو د هغه ښه پیزار هم پخپو دي د هغه جامې هم نوي دي د هغه د یخنۍ سویټر هم شته د هغه بلوز او څادر هم شته په داسې بچي څه کوو مړه خپل غم به کوي خپل کار به کوي خپل روزګار به کوي نو چې کله په ما او په تا سترګې پټې شي نو بیا به د عمان په شان بچیان هم جاړي ښایسته ګلونه ګلالیان ماشومانان جاړي به ولې به جاړي یو وړه ماشومه خو ته ویسته که د هغې ژړا تاسو کتلي وه نو خدای ګو کوي ترسره کوي دا ویډیو هغه مغابه ته ویه بی دا ماشومه بهر ته وباسه دا خو زمونږ په زړه باندې تیارې راولي زمونږ په زړه باندې چړۍ ښخوي نو ماشوم هم ترې بهر کړي ده عمان بچی را سره ناست دی نوم هم ډېر زیات ښایسته دی او ډېر ښایست وله خدای ورکړی دی ډېر زیات د دې کور مشر دی د څلورو وروڼو خویندو کې یوازې مشر نه بلکې د دې کور مشر دی او زمونږ په څنګ کې چې کومه زمونږ هغه کونډه خور دا وخت جاړي اوښکې تویوي که نه هغه اوس د دې بچي په انتظار ده چې عمان به غټېږي
ماله به مزدوري کوي 200 روپۍ به ګټي نو اله به موږ د چم ګاونډ د سوال نه خلاصېږو عمان څه عمر دی دی څه کوي دی معاشرې ته په کم نظر ګوري د دو ملګري په سکول کې څه کوي او دی څه کوي د دوی ژوند څنګه دی عمان بچې نه تپوس کوه عمان څنګه بچې خیر سکول ته ځې څه هم کوې بچو څلورم جماعت دی سبا هغې کور نه یې ولې راویستی بچو بس په هغه کور کې ځکه یې راویستو چې زموږ څه اوس دس نه کېدو کرایي هم راسره نشته را کور چې ورکو اوس را هغې کور نه رالو دا کور والا هم راته وویل چې دې کور نه ځئ نو مونږ اوس څه وکړو ستاسو چېرته به ځئ بچو بس چې الله راله څه مقرر کړي کوم ځای ته مقرر کړي هغه ځای ته به ځو عمانه کله چې پلار نه وي پیسې په کور کې نه وي بیا چاله بیګار نشي کولی نو د دې خلکو سره بیا د داسې یتیم بچي دپاره کور او کوټه او د شپې ځای ورسره نه نه یې ورسره دا خو ډېر یتیمانان دی دې ټولو به داسې سختې وي بچو څنګه چې ستاسو دي چې کم یتیمانان دي دا خو به هم داسې سخت دي زمونږ هم دي څومره سختي ده تا پلار پرېښي بچی په دې کور کې بس ډېرې راته پرېښه چې پلار مو پات شو انګولی درک راکړه نه لګېدو ډوډۍ درک راکړه نه لګېدو د اوبو درک راکړه نه لګېدو د چا کوڅې ته به ولاړو ځان له به م سوال کوه اوس ته بل کور کوڅې ته ګورې بچو چې چا به څه پخ کړي کم کور کې لوګی د هغې نه انګولې ځان نه وړی بس د هغوی نه سوال کوو ځان له ګورو چېرته ځان له را پیدا کوو خورو مور هم خوري مونږ هم خورو نیا نیکه هم خوري د خلک ولې دونه کلک دی بچو چا سره څه خیر ښېګړه مرسته ولې نه کوي د دې به اوس الله ته پته نو موږ ته خو اوس پته نشته چې دا ولې دونه عمانه بل ځل چې راځم تاله د سکول څه نیمګړتیا ده څه در لاړم بچو بس زموږ د سکول کې سکول ته چې لاړ شو ملګري رنګونه ورسره یې د هغوی نه ځوان نه سوالونه کوو کاپي ورسره یې زموږ سره کاپي نشته پنسل را سره نشته ربړ را سره نشته د بستې درک هم نه لګي شلېدلې بستې دي په تارونو هم ځان له ګنډلي هغه وړو سکول ته په هغې کې بس په دغې باندې زموږ لږه ګزاره کېږي څنګه چې لقمان بچي دا پایزار ګنډلی بچي داسې ستاسو بستې دا ژوند ټول داسې سیرې ویرې او ګنډلی دی او دغه شان سیرې ویرې ته یې ګنډلی دی اوس به داسې نه وي ښه بچو ښه هر څه به ډېر تېرې بل ځل چې راځم ډېرې زیاتې خوشحالۍ به در لاړم ښه صحیح شو صحیح ده مدرسې ته ځې بچو مدرسې ته ځم زه هم سپاره په 2 ختمونه مې وکړل په ناظره باندې اوس په حفظ باندې 30مه سپاره وم د 30مې سپارې نه مې شروع کړې د عمان بچي خبرې به تاسو اورېدلې ما راته مخکې وې چې څنګه یې نوم ښایسته دی نو داسې ښایسته ماشوم دی خو پته یې راته نه وه چې د هغه په زړه کې لا دومره دردونه هم دي او دومره سخت دي خو د هغه د الفاظو راته لا پته نه وه چې دومره ښایسته الفاظ یې هم ورځي چې ورسره کېناستم نو په ژوند چې کمې سختې وې د 6 میاشتو چې ورته کم دردونه وښوه نو په خپل الفاظو کې ډېر څه راغونډ کړه خو د دې هغه چا ته پته لګي د چا چې د احساس سترګې غړېږي که نه وي نو ورځ د قیامت یو داسې ورځ را روانه ده چې دا کومه اوښکه چې دی بچي را بهیږي که نه د دې اوښکې جواب به ورکوې په ډېرو عمرو په ډېرو حجونو د خلاصي نه یې ستا نه دا تپوس نشته هلته چې څومره حجونه دې کړي بلکې تا ته به څه وایي وایي په خپل چم ګاونډ کې د یتیم بچي دې څومره خیال ساتلی دی عمره حج په خپل ځای ده الله دې په موږ او په تاسو ټولو باندې رحم وکړي خو پیشنتې جوړول نه دی پکار د عمرې او د حج په خوشحالۍ کې او په هغه خیرات کې د دې بچي حق وهل نه دی پکار تا ول د دې بچي حق پوره کا د دې کونډې خور د اوښکې بچي کا د دې یتیم بچي د اوښکې بچي کا د دو په تعلیم د دو په تربیت باندې سوچو که د هغې نه بعد بیا حج له هم ځه عمرې له هم ځه یو فرض عمل دی حج الله دې زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي خو چې داسې حج او عمره وي چې د بچي خوشحالیانې پکې دفناویږي نو ډېره ګرانه ده خورې زموږ یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دنیا د ګوټ ګوټ نه ډېر غیرتمند مسافر دي
هغوی پیسې را لېږي وایي داسې خویندو له داسې یتیمانانو له داسې ډستړو له خوشحالۍ ویسئ هغوی له رڼاګانې ویسئ د هغوی سره خپلې خنداګانې شریکې کړئ هغې مسافرو د طرفه سره اوس داسې لږې غونته پیسې در کومه په دې به ځان له د کور څه دال چیني غوړي څه نیمګړتیا وي د خېټې دغه ور وکړه انشاءالله ډېر زر دی چې راځم ستاسو بړستنې ستاسو مشین د دې بچیانو جامه پایزار چې څه دي هر څه به درله وړمه ډېرې خوشحالیانې هغه مسافر هغه خپل وروڼه همیش په دعا کې یاد ساته دا پیسې چې کومې وروڼو زما را لېږلي دي الله دې ول د دې اجر ورکړي الله دې ول د دې په بدله کې ډېر اجرونه ورکړي خدای دې کامیاب کړي الله دې په ژوند کې برکت واچوي خدای دې د داسې سرتورو ورځو نه وساتي الله پاک دې ول ډېره تېره ورکړي موږ ورته ډېرې دواګانې کوو الله دې تاسو له هم ډېر عمر ژوند درکړي چې زموږ د غریبۍ اجازه دې زه له تاسو دومره رالی خپل کارونه هر څه به م پرېښي زموږ خواله رالی الله پاک دې ورته د دې تور سرو دا دواګانې قبول او منظور کړي خدای خوشحاله و آباد لره ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز د عثمان غني روډ د کور نه ډېر زیات غمونه او ډېر دردونه پکې وو بچی سره مې څه خبرې اترې هم داسې وکړې کیدای شي څه ملګرو په اړه باندې اغستې وي خو دا الفاظ د هغې خلکو دپاره هرګز نه دي کوم چې د اخلاص خادمان دي دا الفاظ د هغې خلکو دپاره هرګز نه دي کوم چې د یتیم بچي په درد باندې دردېږي بلکې داسې خلک شته څو ورځې مخکې راته خپل یو مسافر زمونږ یو نماینده ټلیفون یې وکړو دلته مې یو ځای کې وویل چې لس پنځه راوالی د یتیم بچي دپاره د اخلاص ټیم بیا یو ډستړی کور له تلی دی هغوی له دوه پنځه راوالی وی چې د ځان نه دې سوالګری جوړ کړی دی هغه هلک ډېر زیات بې طبیعت او زنګ د اخلاص نماینده و ما ورته په دې خبرو بالکل مه خفه کېږه که یو سړی ما و تا ته وایي چې دا خیراتیان دي د یتیم بچي دپاره خیرات کوي پیسې راغونډوي او خلکو ته جولۍ نیسي نو مې ډېره د فخر خبره ده چې دا کار زما او ستا نه الله علي مونږ یو خیراتیان مونږ غواړو د یتیم بچي دپاره خیرات هم غواړو زکات هم غواړو سوال هم کوو خو بدله د الله نه غواړو د انسانانو نه دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین مرایت سره الیاس سهار الله ورکړئ اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ